د دې جومات په حواله باندې یو څو خبرې چې دی تاسو مخامخ راولم. زموږ د دې محلې جومات چې و نو د هغې دپاره ولایت عالي تور ده زما په خیال رالو دوی امجد صاحب و د دوی کوششونه ول خو زموږ دا جومات چې دی لکه دې کې اوس هم کار و دا زیر تعمیر و خو د استاد صاحب د ډېرې غټ احساناتو په مونږ چې بیا هم په متبادل ځای کې دې وړو ته چې دی د قرآن پاک چې دی ښودنې دپاره چې دی دوی خپل وخت ورکو. مونږ د دې ټولو علماو د دې میلمنو د دې خپلو دوستانو شکریہ ادا کوو. زه خپل ډېر خوږ دروند ملګری او ډېر د دې سواد دپاره دردمند ملګری محترم مولانا خلیفہ الله صاحب چې دی هغه زموږ نن د دې پروګرام مشر دی هغه راغواړم اخرني خطاب لا تخواست کوم چې راشي او اخرني خطاب وکړي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. طول ملګری په شوق سره درود پاک ولولئ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. क्यों न हो इस्लाम मुमताज दुनिया भर की दीनों में, क्यों न हो इस्लाम मुमताज दुनिया भर की दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में यहाँ कुरान सीनों में. वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में हामिले कुरान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में हामिले कुरान होकर, हम ज़लील व ख्वार हुए तारिके कुरान होकर. हज़रात उलमाए किराम क़ुर्राए इज़ाम او د دې محلې سره تعلق لرونکو عزتمندو مسلمانانو په دین مینورو السلام علیکم. عزتمندو مسلمانانو نن چې مونږ او تاسو په کوم محفل کې راجمع یو دا د ختم قرآن محفل دی چې د ختم قرآن په موقع باندې الله جل جلاله د مسلمانانو دعاګانې قبلې او زمونږ او تاسو دلته راتلل دا صرف او صرف د الله تعالی د رضا دپاره دي او زه هغې ماشومانو ته او د هغوی والدینو ته د هغوی رشته دارانو اقاربو ته د زړه د کومې نه مبارکبادي ورکوم چې الله جل جلاله په دوی باندې دا فضل وکړو چې هغوی قرآن کریم په ناظره سره زده کړو. دا د دغې ماشومانو دپاره او د دوی د والدینو دپاره او د دوی د عزیزانو دپاره ډېره د فخر خبره ده. عزتمند مسلمانانو د الله تعالی کلام هغه کلام دی چې دې کلام سره د چا هم وابستګي راغلې ده او چا ورسره خپله جوړه کړې ده نو الله جل جلاله دنیا او آخرت کې هغوی ځلولې دي. مونږ او تاسو بار بار دا خبره اورو چې کله رمضان المبارک را نږدې شي او آخري عشره شي نو علماء کرام مونږ او تاسو ته دا وایي چې په دې آخري عشره کې یو شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویلی شي چې چا د لیلة القدر په شپه کې عبادت وکړو الله جل جلاله به دته د زرو میاشتو د عبادت ثواب ورکوي. وز دې شپې ته دا قبولیت ولې حاصل دی؟ دا وجه څه ده؟ دا ورته د الله تعالی د کلام قرآن کریم د وجې نه دا قبولیت حاصل شوی دی چې الله جل جلاله د لوح محفوظ نه په آسماني دنیا باندې دا کلام پاک د فن وای د تن په یوه پیره باندې نازل کو. زما عزتمندو بیا چې کله رمضان المبارک را نږدې شي نو علماء کرام مونږ ته وایي دا زمونږ دپاره سیزن دی چې مونږ د دې نه پیدا واخلو. دا زمونږ دپاره یو موقع ده چې په دې کې یو فرض په اویا باندې دی، هر یو عمل په اویا باندې دی او د دې نفل په فرضو باندې حسابېږي. دا وجه څه ده؟ ځکه چې الله جل جلاله په دې میاشت کې د قرآن کریم نزول کړی دی. زما عزتمندو بیا هغه فرشتې چې د ټولې دنیا او په آسمانونو کې چې څومره فرشتې دي دا د الله تعالی مقرب او
هغه مخلوق دی چې د دوی نه هیڅ ګناه نه کیږي، لیکن په دې فرشتو کې د ټولو نه مقربه فرشته هغه جبرائیل علیه السلام دی. دا ولې دی؟ وجه دا ده چې د دې قرآن کریم راوړونکی هغه جبرائیل علیه السلام دی. او بیا دغه قرآن کریم چې په چا باندې نازل شوی دی هغه زمونږ او ستاسو آقا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې نبی علیه السلام باندې دا کلام پاک نازل شوی دی. نبی علیه السلام د تمام انبیاء علیه السلام سردار دی. نبی علیه السلام خاتم النبیین دی. نبی علیه السلام ته الله تعالی چې کومه مرتبه ورکړې ده په هغې کې یو دا هم دی چې د قرآن کریم نزول د نبی علیه السلام په قلب اطهر باندې شوی دی. او بیا دغه قرآن کریم چې په کومه خطه باندې نازل شوی دی مکه مکرمه او مدینه منوره باندې، هغه خطې د دنیا په ټولو خطو باندې فضیلت لري. په مکه مکرمه کې یو مونځ دا په 1 لاک باندې دی، په مدینه منوره کې یو مونځ په 50,000 یا 50,000 باندې دی. دا ولې چې د قرآن کریم نزول دا په دغه ځمکو باندې شوی دی. یا د انبیاء علیه السلام نه پس درجه دا د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دا زمونږ او ستاسو عقیده ده چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین الله جل جلاله هغوی ته ټول ګناهونه هغه معاف کړي دي او دوی د ګناهونو نه الله تعالی محفوظ ساتلی دي او دا ټول په ټول جنتیان دي. دا مرتبه ورته ولې میلاو ده؟ ځکه چې په هغې کې یو دا هم دی چې د قرآن کریم د ټولو نه اولني منونکي دا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین دې وجې نه ورته الله جل جلاله دا مرتبه ورکړه. او بیا د دغه قرآن عاملین دغه حفاظ کرام دا علماء کرام چې دا د دې قرآن کریم حفاظت کوونکي دي، یو حافظ چې دا به 10 کسان دا هغه جهنم چې په هغوی باندې واجب شوی خپل رشته داران دا به د جهنم نه راوباسي او جنت ته به لیږي. او د ده مور پلار ته به الله جل جلاله داسې یو تاج ور په سر کړي. که چېرې مونږ او تاسو د انور یینو که دا انور په یو کوټه کې رابند کړي نو آیا د دې به څومره رڼایي؟ د دغې تاج به د دې نه زیاته رڼایي. دا فضیلت ورته الله تعالی ولې ورکړی؟ دا ورته د دې کلام د وجې نه. او بیا علماء کرامو په باره کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو روایت دا دی چې کم یو عالم با عمله دی کله هم د په ورځ باندې هغې میدان ته راشي او د ده په رشته دارانو کې او د ده سره تعلق لرونکو ملګرو دوستانو کې کم خلک وي نو دا به 400 کسان جنت ته داخلوي. او دویم روایت دا دی چې د اسمان د ستورو په مقدار باندې د دومره خلکو شفارس به یو عالم کوي. دا ولې چې دی د قرآن کریم عالم دی. زما عزتمندو الله جل جلاله مونږ او تاسو ته عظیم کلام را کړی. اوس دا کلام پاک په کوم ځای کې زده کېږي؟ دا په مدارسو کې زده کېږي. او دغه مدارس دا زمونږ او تاسو د دین حفاظت کوونکي دي. نن چې مونږ او تاسو ګورو د قرآن کریم تفسیرونه موجود دي، نن چې مونږ او تاسو ګورو احادیثو ذخیره موجوده ده، په دغه احادیثو باندې شروحات موجود دي. زمونږ د دین پوره ډانچه چې څومره ده هغه با دلیله دا زمونږ سره محفوظه ده. دا د دې مدارسو برکت دی چې دغه علما په هغې باندې تحقیق کوي او بیا یې د ځان سره محفوظه ساتلې ده. نن که د یوې مسلې ما او تا ته ضرورت شي او موږ د یو عالم سره میلاو شو ما او تا ته د کتاب نه هغه مسله ښیي، دا وجه سره چې دا مدارس موجود دي. د دې مدارسو د وجې نه هغه ټول هر څه زمونږ او ستاسو سره موجود دي. دغه رنګې زما عزتمندو نن صرف په خیبر پښتونخوا کې په زرونو جوماتونه دي. یو جومات والا دا شکوه نه کوي چې موږ ته قاري او عالم نه میلاویږي. دې وجې نه موږ څوک په امامتۍ باندې نشو اخیستی. دغه ضرورت زمونږ او ستاسو دې مدارسو پوره کړی دی. نن یو سړی دا شکایت نشي کولی. خلک به دا ووایي زما بچي ځکه تعلیم حاصل نه کو چې زما سره دومره پیسې نه وي چې ما د هغه فیس ادا کړی وي. لیکن څوک دا شکوه نشي کولی چې زما زوی حافظ ځکه نه شو یا زما زوی د قرآن کریم تعلیم ځکه ونه کو چې زما سره پیسې نه وي، ما هغه ته دومره پیسې نشي ورکولی چې ما په هغه باندې د الله تعالی کلام یې زده کړی وي. دا به تاسو ته د علماء کرام فی سبیل الله زده کوي. څوک دا شکوه نشي کولی. او الحمدلله مونږ ته او خاص کر اهل پاکستان ته په دې خبره باندې فخر دی چې په پوره دنیا کې په پاکستان کې د نن نه 3 کاله مخکې چې کم په د
درجه کې یو کانفرنس شو او پاغي کې ټول خلک په سعودي عرب کې دارا غون کړل او د ټولو ملکونو خلک رااله چې تاسو په ملک کې څومره حافظان جوړیږي نو صرف یو ملک پاکستان او چې پاغي کې د 3 زرونه زیات حفاظ دا تیارېدل دا د نن 3 کاله مخکې راپورټ دی او بیا نن به څومره او هغه خلک چې هغه د وفاق المدارس العربیه پاکستان سره وابسته نه دي بیا به د هغوی راپورټ څومره او دغه ایوارډ دا یې صرف او صرف پاکستان ته ورکو هغه ملک چې سعودي عرب دی او سرکاري خرچه هم په هغوی باندې کېږي په هغې کې په کال کې صرف 15,000 حفاظ تیارېږي لیکن پاکستان دا د دې مدارسو برکت دی چې الله جل جلاله مونږ او تاسو ته دا مدارس راکړي دي د دې وجې نه زمونږ ایمانونه محفوظ دي د دې وجې نه زمونږ بچي دا د قرآن کریم د علومو نه محرومه نشي پاتې کېدی نو دا به زمونږ او ستاسو پرېږدئ چې مونږ د دې مدارسو سره خپله وابستګي دا قایم او دایمه ساتو د الله د کلام سره خپله وابستګي قایم او دایمه ساتو نو دنیا او آخرت کې به انشاءالله مونږ او تاسو سرخرو یو الله تعالی دې دغې ماشومانو ته د دې نعم البدل ورکړي او الله جل جلاله دې دوی ته نور هم علمي ترقي نصیب کړي الله تعالی دې دوی ښه حافظان عالمان کړي او الله تعالی دې دا د دوی د والدینو دپاره د سترګو یخوالی وګرځئ واخر الدعوان الحمد لله رب العالمین درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم ارزق المدنا في حفظا كاملا وراية شاملة وفهما زكية وطبعا سيتحسن برحمتك يا أرحم الراحمين يا إله العالمين دوی دا عمل او دا ختم په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي یا إله العالمین د مسلمانانو اتفاق اتحاد الفت موادت او مینه محبت نصیب کې یا إله العالمین د موږ د ژوند بغضونه نه ختم کې یا إله العالمین نبی علیه السلام چې د خپل امت لپاره څومره د خیر دعاګانې وغوښتې په ټولو کې زموږ حصه وکړي څومره د شرورو نه یې پناه دعاګانې وغوښتې اله العالمین د هغې ټولو نه زموږ حفاظت وکړي یا اله العالمین اسلام غالب کړي یا اله العالمین کوم خلک چې د دین اسلام د ترقۍ دپاره سربلندۍ دپاره کوششونه کوي هغوی په خپلو مقاصدو کې کامران او کامیاب کړي یا اله العالمین څوک چې د دین اسلام د رڼولو کوشش کوي هغوی په خپلو اسکیمونو کې ناکام او نامراد کړي یا اله العالمین زموږ د زړه شرعي حاجتونه او مقصدونه پوره کړي زموږ د حاضرې مجمع د زړه شرعي حاجتونه او مقصدونه پوره کړي یا اله العالمین ته چې په دې کلام پاک باندې څه ورکړې اله العالمین موږ ستا نه دا تمنا کوو او دا ارزو کوو اله العالمین هغه موږ ته راکړي یا اله العالمین هغه موږ ته راکړي فضل رحم او فضل او احسان عظیم را باندې وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمته